اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو بخروان حساس یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو نن به موږ د نواز شریف صاحب متعلق یو څو خبرې ستاسو سره شریکو. امید لرم چې ستاسو به خوښې شي. ګرانو کتونکو څو پورې چې د میا نواز شریف د صحت معامله ده او یا دغه د بیمارۍ معامله ده، نو په دې باندې سیاست هم نه دی پکار او په دې پسې مسخرې کول هم نه دی پکار، ځکه چې هغه یو مسلمان دی او هغه یو انسان دی. هغه په دې ټیم کې بیمار دی، هغه ته د ښه ډاکټرانو د ښه علاج ضرورت دی. ګرانو کتونکو زه د نواز شریف نه دومره خوشحاله په خپله هم نه یم. ما ته خو ډېر څه زیات څه یاد نه دي، خو زما کله چې موږ د کالج په دور کې وو نو ما به په سیاست کې ډېره زیاته دلچسپي اخیسته او موږ ډېرې هلې ځلې وې. نو په هغه وخت کې ما ته د هغه صرف یو دوه اقدامات یاد دي او په هغې د هغه نه زما ډېر زیات نفرت پیدا شوی او زما ته زړه ډېر زیات خفه و. یو هغه چې کله د آی جی آی جوړه کړې وه، هغو بیا کله په هغه اقتدار کې د هغې نه پس راله، نو د امریکې ته د خپل ایمیج ښودو دپاره هغه د اسمبلۍ په چت باندې 3 پیرې ویلي چې آی ایم ناٹ ا فنډامنټلیسټ. لکه مطلب یې دا و چې زه یو راسخ العقیده مسلمان نه یم. مطلب یې دا جوړېږي، بخښنه غواړم هسې نه څوک ملګري را باندې اعتراض وکړي، خو زما خپل دا سوچ دی او هغه ټیم کې زموږ مشرانو به دا خبره کوله. یو ته په دې خفه یم، دا یې ډېر غلطه خبره کړې وه چې زه بنیاد پرست نه یم او د بنیاد پرست نه عام طور په نړۍ کې دا مطلب اخیستی کېږي چې کم یو سړی په خپل مذهب باندې صحیح ولاړ نو هغه ته بنیاد پرست وایي. او دویمه د نواز شریف د دې خبرې مې ډېر زړه خفه کړی چې هغه په یو ټیم کې د سود په حق کې دا ویلي چې دا سود چې دی نو دا سود نه دی، دا ګټه ده. خو چونکې نن بیا داسې په نواز شریف صاحب کې نور هم ډېرې لکه داسې غلطۍ شته، هغه داسې غلط اقدامات کړي دي او لکه د دې ملک او د دې قوم هغه شان خدمت نه دی کړی څنګه چې یو سیاسي مشر له یو قومي رهبر له پکاري. خو دا ټولې خبرې په خپل ځای، خو نواز شریف صاحب چې دی نو هغه نن بیمار دی او هغه د مرګ او د ژوند په کشمکش کې دی. نو بله ورځ زما یو ویډیو د مخې تیره شوه چې په هغې کې څه ځوانان وو، هغو ناسو داسې د موسیقۍ محفل یې جوړ کړی و. په هغې کې به یې داسې د شاعرۍ په انداز کې دا وی چې امیر مقام خفه دی او نواز شریف بار ملک ته کډه وړي او لکه داسې د هغه په ذات باندې حملې کړې وي او داسې د یو مسخرې په نواز شریف پورې کړی و، په امیر مقام پورې. نو ګرانو کتونکو موږ له په ځان کې دا سوچ او دا شعور پیدا کول پکار دي چې دا څومره مشران دي، که هغه د پیپلز پارټۍ دي، که هغه د مسلم لیگ نون دي، که هغه د جماعت اسلامي دي او که هغه د هر ګوند دي، نو موږ له دا سوچ پکار دی چې کله په دیو کې د ښه او د خراب موږ تمیز کوو نو هغه موقع قدرت موږ له په لاس راکوي او هغه یې د الیکشن موقع، نو موږ له په هغه ټایم باندې خپله رایې په صحیح توګه استعمالول پکار دي چې موږ د کرپټ او د بدنامو مشرانو نه ځان وساتو. خو چې کله مسله د یو انسان د صحت راشي، مسله د یو انسان د کمزورۍ راشي، نو انسان ډېر عاجزه دی، ډېر مجبوره دی. زه ټولو پاکستانیانو ته دا غږ کوم چې یاره په نواز شریف پسې مسخرې مه کوئ، په هر هغه انسان پسې مسخرې مه کوئ. څوک چې بیمار شي په کټ پرېوځي او هغه مشري نو هغه که هر څنګه خو په څه نه څه حالت کې به د ملک او د قوم خدمت کړی. او بله خبره زه د نواز شریف صاحب ته او د هغه د ګوند خلکو ته کومه چې که آیا نواز شریف یو کرپشن کړی، یو غلط کار یې کړی، نو هغو د په هغې باندې نه ټینګېږي او د هغې دپاره د دلیلونه نه ورکوي چې یاره دا چل نه دی کړی او دا خبره داسې نه وه، داسې ده. نو به هر حال زه دواړو طرف ته چې کوم د نواز شریف مخالفین دي او کوم د نواز شریف حامیان دي هغو ته زه دا خبره کوم چې تاسو د انصاف نه کار واخلئ او که د نواز شریف پلویان یې نو هغه د
په غلطه د نواز شریف مرسته نه کوي او که څوک د نواز شریف پلویان نه نو هغه د نواز شریف د بیماری او د صحت مذاق نه وړاوئ. ګرانو کتونکو دا یو څو خبرې مې ستاسو سره وکړې. دا یو ویډیو مې د نظره تېره شوې وه نو زما خپل سوچ دا و چې یاره زه په دې باندې د خپل طرف نه یو څو خبرې وکړم او تاسو ته در ورسوم. والسلام.